مې ورسره ماتې کړي د ده به چې څه خوښ روژه به وه او دا به رالې مورې ما له وریجې پخې کاندلم ما وریجې پخولې پرون هم منګه جړلې دي نن هم منګه هغه ټېپر او غوښه پخ کړي زویه د چا نه تېرېږي د ده به د جوارو روټۍ او د ټېپر او غوښه به یې ډېر زیات خوښ دله به که نیمه شپه وه که روغه به وه که خویندو ته به یې څه وویل زه به زر زر لګې شوم داسې نه چې دا ماشومان دي لکه خویندې جانانه تا چهره وم پاکې وختونه لګي زړګې چې تا بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې لوی بخونکی او مهربانه ذات دی. نه ډېرې خبرې او نه ډېر لوی تمهید چرته چې زنانه د هغې سوچ نه ګټي نو هلته کې بیا په کور کې فساد کله چې هم مور د خپل بچي دپاره ښځه وکړي نو د مور او پلار دغه خواهشي او د هغه بچي دغه خواهشي چې دا ښځه مې راواده کا د کور دپاره نو اولین ترجیح اول سوچ د هغه بچي دی چې دا زما د مور او پلار قدر او عزت وکړي. دا به زه وایم دا مې یقین دی چې د هر ځوان به دا سوچي چې یاره زما د مور او پلار ډېر عزت وکړي ډېر قدر وکړي. په پاکستان کې ژوند کوم د پاکستان ژوند ډېر زیات کړم په پاکستان کې ځه تانې ته ځه انصاف راکړه والله کې یو د سړي بچي انصاف درکړي عدالت ته لاړ شه عدالت کې انصاف نشته های کورټ ته ځه انصاف نشته یاره سپریم کورټ ته ځه انصاف نشته ویم دا غریب خلک به کوي نو چېرته به ځي یاره یو ځای وښایه که نه څه وکړي دا خلک خودکشیان وکړي دا خبره د انصاف پسې کوم انصاف 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 نه شو سم چې دی د پولیسرات پول شو دې نه به کراس کې نو هله به تاله انصاف ملوي ډېر د معذرت سره دا خبره کوم چې په یو کور کې موجود یم یو داسې واقعه چې زنانه راوچتېږي او خپل خاوند ته کوم چې د میډیکل ریپورټ دی د هغې مطابق خپل خاوند ته زهر ورکوي حالانکې په ښځې باندې د خاوند ډېر زیات حقوق دي که تاسو قرآن وګورئ که تاسو اسلام وګورئ د ښځې باندې د خاوند دون حقوق دي که نه نو چې بې شماره دي که هغه د حدیث شریف نه راوالو که د قرآن نه راوالو که د اسلام نه راوالو که د شریعت نه راوالو که د پښتو رسم رواج نه راوالو د پښتنو په رواج او په رسم کې د زنانه د ښځې ډېر قدر او ډېر اهمیت دی ویمه بچي چې دی دغه مور او پلار رالوي کي نهه میاشتې چې دی په خېټه باندې وګرځوي بیا پیدا شي بیا د یې پرورش کوي نه شپې یوې بجې ته ګوري نه 2 بجو ته ګوري نه 3 بجو ته ګوري صحیح ده او دغه بچي چې بیا کله د انسان نه ځي خپرونه شروع نه ده د مورکې مورې دا راته ووایه چې د خپله بچي نامه دې هم واخله او دا څه واقعه وه بچی زما د ځینو اصغرمانو او غټه ډېر ما په خوشحالو په سختو په تنګو لوی کړي چې زلمی شو هغه له ما واده وکړو ګاونډیانو هغې کې مو له رشته وکړله هغه زمانه په واده باندې بیا بیل شو ویل مورې ویل زه به تاله ځم راځم او دا پردی لور ده مور هم خود سره وه او لور هم خود سره وه بچیا او هغه وویل چې مورې زه تاسو نشم هېرولی خو دا بې شرمه ښځې دي او بس زه به تاسو له ځم راځم او تاسو سره به زه خپل تعلق نه پرېږدم زما زوی به ما له راتللو ټلیفون به یې راته کولو راتللو به زما علاج زما مړه ژوند دی هر څه ته به چې ورته مې وویل هغه به تابعدار و زه به یې ډاکټر لم بوتلم بیا بچیا زما د زوی ډېر زیات دولت او دغه دوی اړب کړلو کورونه یې سوی پلاټونه یې سوی زما د وراره واده و د اورکوټ اختر په 8مه ورځ باندې بچیا دې له 15 تولې کړې راوړې او زه به تا ته څه ووایم د دې 2 نوکرانې وې دې له هر خواهش ورکړی و خپل بچي هغه داسې په زړه باندې لوی کړي وو چې شفا دې وي زما دنیا دې نه وي خو زما شفا دې وي هغه شفا زه اوس غواړم بچیا هغه اتهام غواړم هغه شفقو غواړم وړه د 10 میاشتو
هغه به د چا په در کې لوغړېږي هغه د چا په در کې لوغړېږي زما له د خپل بچي راکړي زه په دې ظالمې په دې دغې باندې زه دا نه لویومه ځکه چې سبا بیا رالن مسیم وجلي د چا دپاره دې زما زوی قربان کړو دې له خو هر سهولت ورکړی و دې له خو عزت ورکړی و خپل جنت یې پرېښی او دا یې اخیستې وه ولې په څه باندې دې دا مړ کړو د دې کم یار خوښ و او ته په رضا به یې ویل وی چې اصغره ستا دا لار او زما دا لار بس پرېښی به مورګر تو چې اصغر څونه عمر و یاره بچیا د 28 کالو یا د 28 کالو عمر و او دله ما د یاره د 20 کالو چې د دې نه مخکې وله ما واده کړی د 19 کالو که د 13 کالو د دې عمر کې د واده وشو 9 کاله دي که څو د ده واده وشو FIR وشو د پولیس پکې ساحلې ځلې بچیا صرف دلته راغلی و ما نه انټرویو واخیستله پولیس والا او بیان یې واخیست او بیا لاړم او دغه پولیس والا وویلې چې په پیشني بوکره کې ښځه راځي په ګاډي کې 3 کسان سړي ورسره او د 50,000 کاپۍ لړکۍ وځي اما که دولت دی زمونږ زوی بچیا په منګ یې لګوي او منګه نه سوال مني پولیس او نه مو ښه مني او نه مو بد مني او خدای پاک دی وله سزا ورکړي زه به دغه ویم زما د وزیر اعلی نه د عمران خان نه لاول مې د خپل الله نه دا امید دی چې خدای دې په خپل ګروپ کې راګیري مورې اصغر له دې الله تعالی هغه جهان او هغه دنیا چې دا جنت دی ول الله ورنصیب کړي څه ګورې مورې داسې حالاتو ته او ژاړم او صورت یاسین ورته وایم زویه څه شو ستا خلک چې تا په موږ غورځولي زمان خاندان دی غورځولی او د ښځې خاندان دی اخیستی او ورسره یو اماما محب ورته وایي چې الله کور له موږ تلي و بچیا په هغې کې په موږ باندې هغه ژوند ورکړی و ګینې دغه مشر زوی مې دا ناست دی موږ په یو ځای عمرې له تلي او د ده د لاسه د دې ګنجي د شیطانۍ د لاسه د ده د مخلص دغه د لاسه د شغلتکارۍ د لاسه په موږ باندې د الله کور هم تنګ کړی په دغه وخت کې هم د دوی شیطاني وه دا د دې ښځې ماما و او نور خلک داسې دي چې د دوی ټولو ورسره لاس دی او دغه دی دی په شریکه دله زهر ورکوي مورې الله تعالی دې تاسو له د زړه صبر درکړي تاسو چې پته ولګي دا یاره مرګ شته او موږ به ټول مرو چې بیا کله انسان له پته ولګي چې بچی راسي ته بل د لاس مري یعنی د زهرو د لاس مري نو یقینا انسان ته په دې باندې د زړه ډېر سخت دود ډز به یې ویشتلی وې دومره خفه به نه وې ویشتی به یې وې 6 ډزه به یې ویشتلی وې خو دې به زهر نه ورکول دا زهر داسې چیز دی چې زما زوی به څومره افسوس کړي چې یا مورې چېرته یې یا مورې ته څه شولې نن په ما باندې سخته ده په ما تکلیف دی د یو ګوټو به محتاجه به په ده به څه تېر شوي چې دې ظالمې وله زهر ورکړي مورکې مې ځکه پرېوسته پرېوشي او دې سره کېدی شي د دې دا زړه سپک شي ځکه په پاکستان کې انصاف هسې نشته لالا مړی کوه ډزو باسه بس مړی څه شی جیل دی تاڼه ده بس بیا به روزي ګریوان به سنډي دغسې او روزي به بس ویم دغسې کې به مړه بس غر کېږي نو د پښتون اولس دغه بچي به غر کېږي او زمونږ د پښتانه چې دی خوار او زار به شي څوک به چاله زهر ورکوي څوک به چاله څه ورکوي الله اصغر ستاسو بچي داره تو چې کومه را ستاسو انګور وه د دې دا کردار بیخي صحیح نه و چې دې دا حرکت وکړو دا د وخت سره عیسی خیله بدتمیزم وه او د دې کردار هم صحیح نه و او بدتمیزم وه او مور هم چې کوم دی د مور کردار تپوس یې ښکاره هم د مور کردار یې دی په زرګرآباد کې یې تپوس وکړه خپلو پردو پرې غوڅي وه نه وله موږ په خپلې کور ته مټیان راوړلي وو زه چې کور نه رالم لاهور نه چې لاهور نه رالم ما ویل دې مالت کې ښځه ده ما ویل مخکې وروستو به دې کتلي وه ویل په خپلې مټیان راوړه چې شیرجانه ما زه اصغر له ورکړله او بیا یې رانه زوی قبضه کړو بیا چې کوم دی چې قبضې کړو زه 6 میاشتې پس 3 میاشتې پس دا به راتلو او زمونږ تپوس به یې کولو خو ښځې او خواښې او څخر به مونږ له نه راپرېغوڅو په اخره کې خو داسې چې ټول خاندان به ایثار کړی دی چا پورې 2.5 کروړه جهانګیر پورې 2.5 کروړه محب پورې پیسې په زیرالله پورې پیسې د ده خاندان پورې پیسې ټول حسابونه کتابونه ګاډي هر څه دا د خاندان او د خپلو د څخرو دغه هر څه پوه شولې زه اخره کې چې کوم دی زهر ورکړه ښځې وله زهر ورکړي دي
ښځې چې کوم دی ښځه دې دا نه وایي ښځه دا دې نه وایي چې یاره ټول ججان به دغه شان دي نااهله او نااهله جزان به یو ماله به ضمانتونه راکوي انصاف والا جج به وي چې تا به د ریمانډ نه لاندې کي او تا به د هر څه نه ستا جیل ځای دی ستا چې کوم دی نو پانسي ځای دی چې کله تا ریمانډونو د لاندې کي ته به صفا حال وې چې ریمانډونو د لاندې نه شي وي ته صفا حال نه وې دغه شانې به ناست زما دولت دی په ما به یې لګې وړی دی پوه شولې او زه به دغه شانې خلکو ته میډیا والا هغې خلکو ته به سوالونه کوم او ته به جرلنډۍ ناست یې پوه شولې خو تا داسې انصاف والا به وي څوک یا جج یا جی پی بي یا څوک هم داسې افسر به وي چې تا به ایساره کړي او تا نه به پوښتنه وکړي او ته به په خپله باندې ډاډه شي چې دا ما کړي دي پوه شوې که تا دا نه یې کړي که نه نو زه د ټول پاکستان ته چې کوم دی چیلنج ورکوم چې ما له دې پانسي راکړي په دې یو لفظ باندې که زه دروغ ویم پوه شوې تا ورکړي دي د مور او پلار په صلاح دې زما زوی له زهر ورکړي زما کاروباري او زما ښایسته زوی زما تکړه زوی هغه یې دغه کو بیا چې کوم دی دغه په ورځ باندې وتښتېدی خو زه ساده سړی وم چې ته ما کور ته ما په هغه ټایم باندې برابرولې پوه شوې خو زه ساده وم داسې به نه تا مخکې شاندې کړي او بل چې کوم دی د هغه پوسټ ماسټم والا د افسرانو زه ډېر مشکوک یم او د منصور اپریشن اس پی پي زه ډېر مشکوک یم چې کوم زموږ یې پیار کټ کو زموږ په ملک کې بهادر خلک شته چې هغه به راپورته شي او د دې تپوس به وکړي بالکل زه تاسو ساده خلک یې ځکه چې په دونه په دې کې کتارونه پوهېږي ویم د وخت ښځې ډېرې زورورې نه دي چې د دولت دپاره تاسو نه د زړه ټوټې جدا کوي وایي هغه ډېرې 420 ښځې دي هغه ډېرې 420 ښځې هغه بله ورځ په عدالت کې ججانو ویل د دې حرکتونو ته زموږ پام دی دا 15 غونډګان راولي او ماجر 15 راولي او مخامخ کېنئ پوه شولې وایي د دې حرکتونو ته زموږ پام دی ټول سټاف ویللی خو جج ولا بیا هم ضمانت ورکو وکیل دروغ وایي د دروغو په بنیاد باندې لګیا دی کله یو څه وایي کله بل څه وایي حقیقت ته نه راځي پوه شو د وکیل د دروغو په بنیاد باندې د جج د نااهلۍ په بنیاد باندې ضمانت کنفرم شو او اوس هغه ازادي ګرځي موږ های کورټ کې درخواست کړی دی های کورټ والا هم انشاءالله تعالی موږ ته به خدای پاک داسې جج راکوي چې دا به داده کوي چې دا تا په څه ورکړي دي خلاصي یې نشته بقیه دا نااهله شوله دا ختمه شوه دا خلاصه شوه د دې نه بچو کې کار شته نه په دولت کې کار شته نه په پلاټونو کې کار شته دی د دې پانسي ځای دی او یا یې چې کوم دی نو جیل ځای دی بل ځای نشته د مور او د لور مورې یو سوال کوم ډېر د معذرت سره چې د اصغر بچي سره به ډېرې زیاتې خواریانې کړي بچیا درړه تختې مې ورسره ماتې کړي د ده بچې څه خوښو روژه به وه او دا به رالې مورې ما له وریجې پخې کاندله ما وریجې پخولې پرون هم منګه جړلې دي نن هم منګه هغه ټیپر او هغه پخ کړي زویا د چا نه تېرېږي د ده به د جوارو روټۍ او د ټیپر او هغه به ډېر زیات خوښ د له وکه نیمه شپه وه که روغه به وه که خویندو ته به یې څه وویل زه به زر لګې شوم داسې نه چې دا ماشومان دي لکه خویندې کشرانې وي نه دا منظومې یو مې اصغر زوی منظومې چې ما ده له پیله واده کړی و هارون له مې وروستو کړی و دا مشر او بچیا کشر یې زوی مې پاتې دی هغه له مې ښځه نه ده کړې وایي چې دغه دی څه ورته وایي چې پی ده وایي چې دغه شي نو وایي اوبو له به بوکې ورکې نو بچیا موږ هغه کې ډېر سوچ وسپوم خو زما خپل لمسي پکار دي ما سره د انصاف وشي دې ښځې ته د زما لمسي نه پاتې کېږي بچیا په بده لار به راله دام ټوټې کړي او مړه کړي به زما خپل لمسي پکار دي زما شفا اتحاد او زما نه دولت پکار دی نه مې مال پکار دی نه مې زما د اصغر سترګې زما د خپل د اصغر سترګې پکار صحیح الله دې وکړي صحیح ده مورې صحیح ده الله دې وکړي انشاءالله تاسو له به انصاف ملوي ضرور به ملوي ښه ازو د اصغر قبر له دعا وکړو الله دې د هغه روح ته سکون ورکړي الله دې د هغه جهان ښکلی کړي باقي خبرې هلته کوو د پاکستان د ژوند ډېر زیات ګران شي د انسان دپاره اصغر امان شهید پیدایش 1990 او 13 کاله ژوند دی بس د انسان تیر شي بس دا د انسان یو پرمننټ ځای دی چې ټول عمر به دلته تیریږي که په دنیا کې هر څوکي او هر څومره وګرځي خو راځي به آخري ارامګاه ځای دا دی دا ما سره د اصغر رور موجود دی چې د اصغر دا کومه واقعه شوې ده خدای راستي
زړه لم پې ډېر درد میلاویږي او خفه کیږو هم چې یاره یو واقعه وشي د وخت ښځې دونه زورورې شوې چې دا مال حال او د دولت دپاره خپل خاوندان یعنی خپل د سر سورې هم په کاڼو ولي د خپلو بچو سربراه هم زهر ورکوي مړ کوي ویم د وخت ښځې دونه زورورې شوې چې کمې ښځې په لاس کې چاړه نشي نیولی په لاس کې چاړه نشي نیولی یو خبره به دا وکړم چې د وخت ښځې د منګکورې نه یریږي هغه دونه زورورې شوې چې د خپل خاوند دپاره زهر ورکوي په زهر یې وژني ویم دا زمونږ حالات دي که نه چې څوک د ښځې دپاره خپل مور وژني او څوک چې دی د خپلې ښځې دپاره مور او پلار پرېږدي او کور پرېږدي او بیا همغه ښځه د وخت همغه ښځه خپل خاوند وژني په زهرو باندې هارون را سره موجود دی هارون بھائی ستاسو په دې غم کې موږ برابر شریک یو اصغر ستاسو ورور و دا واقعه راله ستاسو مور ستاسو پلار هم پې خبرې وکړي خو ډېر ډېر سخت پې خفه شو څه به اپیل کوئ د هغه حکومت نه د خپل هغه پولیس ډپارټمنټ نه چې تاسو له په دې کې انصاف میلاو شي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مونږ په دې مقبره کې ولاړ یو دا ټول ګورې ښه ځوانان پراته دي او ښه میندې خویندې وروڼه پراته دي او زمونږ مسلمانان وروڼه په دې کې مونږ به ټول دې ته راځو زمونږ دا سفر دی کل ذائقة الموت هر یو سړی به د مرګ ذایقه سکي او هغه حیوان دی او که انسان دی خو زمونږ په معاشره کې هوس او لالچ او پیسه او دا د انسان ډېرې هغه لارې اختیاري کړي چې هغه زمونږ سره خو اصغر شهید دا دی پروت دی مونږ سره دی مونږ پې بیا هم فخر کوو چې زمونږ ورور شهادت مرتبه نوش کړه خو چونکې د مونږ انصاف دپاره اپیل وکړلو او د ده قبر کشۍ او د ده مطلب شک بنیاد باندې مونږ وکړه خو هغه زمونږ په یقین بدله شوله چې زمونږ ورندار په دویمه باندې وتښتېدله او د هغې مثال خبره کم ژوند چې هغه مونږ سره د رور کم 9 کاله تیر کړي هغه ناروا سلوک یې زمونږ رور سره کړی او زمونږ رور په ناروا خبرو باندې هسې بې ځایه مړ کړلو دا ټول دولت د هغې دا ټول هر څه جایداد 9 کاله مخکې مو ورکړی نو اوس هم د هغې هر څه آیا څوک د خوښ و څه چل و آیا څه مسله وه ته به ناسته وې مونږ ته مونږ به خپل رور تا نه اخیستی وې تاله به مرسه درکړی وې که ستا دولت په کارو دولت به هم درکړی وې خو چونکې بیا موږ سره د حکومت د طرفه څه انصاف ونه شو زه عمران خان نه اپیل کوم زه پرویز خټک صاحب نه زه وزیر اعلی صاحب نه زه چیف جسټس صاحب نه زه آرمی چیف صاحب نه زه د نورې داسې ادارې چې دي هغه د انصاف والا دي هغه ټولو نه زه اپیل کوم چې زمونږ سره د انصاف وشي زما د رور شهادت دې نه ضایع کلی کېږي داسې به ډېر اصغرامان داسې به ډېر بې اصغرامان مړه شي همدغه لارې به وي چې موږ د انصاف دپاره آواز اوچت کو موږ سره هم نه دی موږ سره د تاڼې نه ډېر ظلم وشولو موږ یې په یار خپې کټ کړلې چونکې په یار خپې زمونږ کټ شولې د هغې مستقل زمونږ انصاف دپاره موږ لاړلو موږ د هغه انصاف دپاره سټیزن تاڼه دا ګلبار چې په هغې کې تکړه تکړه قابله خلک کینی افسران کینی او مونږ نه د سوال وکړو زمونږ پوسټ مارټم یو میش ډیلی شلو زه آی جی صاحب لا ډی آی جی صاحب لا زه وزیر اعلی صاحب لا اپیل کوم چې تاسو تاڼې کېنولي انصاف دپاره چې هغې کې پیسه او مال حال چلی بیا به غریب سړي له انصاف څه میلاو شي او په هغې نه پس مونږ سره دونه ظلم وشو چې مونږ یو میاشې په یاد ډیلی شلو زمونږ دواړه پوسټ مارټمې راغلې په هغې کې زهر ثابته شلو په هغې کې مونږ سره پولیس ډېر ظلم وکړلو چې زمونږ په انټروګیشن دوران کې هغې دله موبایلونه یې واپس ورکړل هغې دله لارې هم ورکړلې په هغې کې زمونږ د رور په مرګ کې یو کاروباري مسله شروع شو یو کاروباري روزګاري مسله شروع شوله هر سړي پکې روزګار شروع کړلو که چا سره پیسې وې هغه هم پکې ناستلو که چا سره پلاټ و که چا سره کور و هغه هم پکې خپله سخرګنۍ هم پکې ناسته اوس د حکومت د سیټ هم پې خلک کینی نو زه عرض کوم آی جی صاحب لا डी आई जी صاحب لا وزیر اعلیٰ صاحب لا عمران خان صاحب لا عمران خان صاحب کو میں اتنا کہوں گا وہ آپ کے پی کے کا پولیس کدھر گیا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جا کر دیکھو پشاور میں نے کے پی کے پولیس کو تبدیل کیا ہے لیکن وہ پولیس کدھر ہے کہ اصغرامان جیسے شہید کو دبانے کے لیے سب راستے اختیار کیا لیکن اس کا شہید میں اس پروفیسروں کو اس ڈاکٹروں کو دعا دیتا ہوں منصور ایس پی صاحب کو جس نے ہمارے پیار کاٹ لیا
और एसपी ऑपरेशन उसके लिए हम गया, उसने उसी टाइम कॉल कर दिया, क्या कर रहे हो भाई आप, इसमें सौदाबाजियाँ कर रहे हो। लेकिन जालिम हुकूमत है, जालिम लोग है, जालिम दुनिया है, कोई इंसाफ मांगने के लिए आ जाते हैं। तो चलो हम आज इंसाफ मांगने के लिए आए, इंशाल्लाह कल के लिए हम कानून का दरवाज़ा नहीं खटखटाएंगे अपना। د هارون نه مې ویم ډېر تپوسونه زه کوونکو چې د دې دا رور دی چېرته زما د سوال د وجې چېرته د دې دا زړه خفه نه شي او چېرته د دې له دوک میلاو نه شي. خو دونه به ووایم چې زمونږ په هسپتال کې به کس لګېدلی مړ کېږي به، خو ته به د هغې دپاره فارم لازمي رالې او هغه به ډکې، چېرې دا فارم ډک کړې او د هغه راوالې. خو ویم زمونږ د خلکو دا ژوند نه دی دا ډېر زیات ګران دی د پښتنو. بچی به چې دی څوک به په ډزو ولي، څوک به نامعلومه کسان ولي، څوک به چې دی په زهرو باندې مړه کړي، خو انصاف به نه میلاویږي. دغسې به دا میاندې نه دی سرونه به سپین شي، ټول ژوند به چې دی په ضلالت شي، ټول ژوند به چې دی په زوال کې تیر شي، د مور او پلار د خپل خپلوانو رشته دارانو. ولې دا بچي یار صاحب بس خو نه دي که نه، دا بچي خو دا وګورئ دا څونه ښکلي ګلالي ماشومان دي که نه، دا دې قبر ته راغونډ شو. نو دا هم د چا بچي دي که نه، ګوره دا هم مور او پلار چې دی په خوارو بدو کې رالوی کړي دي. نو که دلته دا بچي داسې بې ځایه مړ کېږي او بې ځایه قتل کېږي، نو لازمن ده چې ظلم دی او ظلم چې دی نشي چلیدی. هغه که په هر ځای کې د دې به مونږ خلاف یو چې ظلم کوي، خلاف یې هم. که هغه هره ادارې هغه که زمانه چې هر رنګ ادارې د هغې به مونږ خلاف یو چې ظلم کوي. چې زما په پښتون باندې ظلم کوي، نو زه به په دې خپل مایک کیمره باندې څه وکړم چې زه خپل مایک کیمره د ظالم خلاف استعمال نه کړم، نو بیا دې داسې مایک او کیمرې په قبر کې ښخې شي. ایس ایس پی اپریشن یاسر افریدي صاحب چې یو تکړه افیسر دی، هغې له به هم زموږ د دې ویډیو وساتت سره ورته خواست کوو چې یاره د دې په دې کیس کې څونه زر تر زره د دې دا ملزمان دا گیر شي، عرض شي سی سی پی او احسان عباس صاحب ته، ورسره چې کم دی آی جي خیبر پښتونخوا کم چې د پولیسو مشر دی ثناء الله عباسي صاحب ته، چې یاره د دې په دې درد کې شریک شي او د دې دا ملزمان زر تر زره ګرفتاره شي، چې یاره دې له کم دی هغه میلاو شي. یعنی که بچی خو هسې ملاړو خو کم از کم انصاف خو میلاو شي که نه.